بس عظما ته پریږه دا دې پوری چې عالم سید کوم عبارت وي دې مطلب دا دی چې کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام څخه راغی حضرت توی چې زه د یو دنیادار بادشاہ مخکوي نو ما په دروغ ځان خلاص کړو دغه جمال الله قوت گویایی او فصاحت ډیر را کړی خو زه استاد ته دروغ وې ما تاسو ما معاف کړئ او ما ته یقین دی چې الله به بیا زما صورتحال ته وې بیا به تر نه خفه شي چې د اسمرګری خوراته دروغ وې خپل پورا صورتحال بیان ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ځا چې ستا په حق له الله سره فیصله راولې غل بیا در تواضع کوا او بس ته زما د مخه نه پاسه کوړته دوی چې روان شو مانو د بنو سلیمه مرګری ما په سره منډه کړه په منډه رااله په نیک بخت نو هر درشتیا وی ناغه مخلفون چې کوم اتیا کسان راغلو ای دروغ وی په خپل پاتې کې دوه باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه د پدې تخلف باندې مافیو وخت او نبی علیہ السلام ته راضی شو او تا موږ د خپل دې زم دې پاره زم تخلف دې پاره او سو عذر پیش کړو نبی علیہ السلام د دعا وخت او نتلی باندې پختا نو ډیر راته بیا وی ځکه مراله چې واپس زم او نبی علیہ السلام ته درو وې یعنی چې زویم چې جی زه خطا شوم چې ما تاسو زما مثلا نو بلکې زما ډیر مسلې وي څه آزار دروغ مخترع عذرونه ورته پیش کوا بیا مې زړه رااله چې کعبه الصدق ينجي والكذب يهلك بس نجات په دې رښتیاو کې ده ترګه د رښتیا وای بیا ما ورته چې الکا دا راته وای چې ما نه بغیر هم چا نبی علیہ السلام سره دا خبرې کړې دي نو یاو کنه دو مرګری نورم دي او هلال ابن امیہ او مرار ابن رضی الله عنهم اجمعین یغه خلوی خلق دی بدرین دی لہذا زه دغه تقلید کوم او دغه اطاعت کوم او بس په دې خپل رښتیا باندې کلکه او بس خیر سره مونږه لاړو اوس حاصل دا دی چې دغه وخت بیا پیغمبر علی السلام اعلان وکړ چې دوی سره تاسو خبرې نه کوي بایکاټ به تاسو مرار ابن ربیع هلال ابن امیہ بوډاګانو ایدمره حوصلوم نو نو چری براتله مسلمون به مراتلو نه بچا سلام اغست نه بچا سلام وی نه بچا مونته قتل نو بس یو پر بکا لکه یو ناشنا جمعه سره لارشي احمد کراچه ته لارشي او په یو جمعه کې دنه شي مزلا نه په سو سلام وی نه په خیر علي وی ایو خدای سره د کم ځای راغله اوپر سړی او داړي د ازمکه موږ باندې بالکل اوپر شو لکه چې موږ د مدینه ازمکه په پیجندلې چې کوم ازمکه آشنا شرابانه هغه بوډاګان صاحبان حکور بس هارمانه بس کوری ناسو او زه خو با همت ځوانو ما زه باخره جمعه تر اتلم ما به مسکاو او نبی علیہ السلام ته مې قتل او د نبی پاک ما ته مینه دمروا چې ما به خیال نو کړم موږ به مې چکاو چې خیال به مې نو نبی علیہ السلام به ما ته قتل اجما به ته خیال کړم سره حضرت سره کې کته اور اتلم ما به سلام وی السلام علیکم ورحمت الله او ما به نبی علیہ السلام شوندو مبارک ته قتل چې دا خود یې کې نه خوځي وعلیکم السلام په حضور نه وی کنه خو آیا پرو ویلا وی او کنه ما بوله شوندو لا قتل دې مسلې باندې 250 مسائل علامه عمدۃ القاریین استنباط کړی دی ایو د استنباط داوم دی کله کې یو سړی سره بایکاټ شي هغه پتا پر سلام وي او ته دای په ځکه کې سلام او جواب ورکي تلفظونه کې حرکت شفتین لور نه کې ونه شو کنه یا پرافه د صوت سره دا وجوب پتا نه ساقط شي ته مجرم کیږي نه نو خسته خبرې دی پوښی کنه مولانا صاحبہ بیا لوی خبره د خوشاله دادا چې ملک غسان ته پته ولګید چې کعب ابن مالک نبی علیہ السلام خفدي صحابه خفدي بایکاټ ته داغي یو ذمہدار له خط ورکړ چې دا خط یو سو کعب ابن مالک ته ورکړ اور ورته وای چې تاسو الله پاک بیکارا نه پیدا کړي
او دغه رسوایی دی پاروم الله نه پیدا کړي ستا مرګري خو تر رسوا کړي ستا تاسو نه کوي تماسه غسان تراشه چې تار ز خمال او دولت درکم خو عيش او عشرت کې ما سره پاتې کیږي وای بس دې خبره ما ته نور تکلیف ورسو د ملک غسان په دې خط ما ته نور تکلیف ورسېد او پس ځاګې نه چې دې اخت ما را واغست یو میړه او تندور بل تندور کې مې ووردا او مې سودا دای د تقویت ایمان ناشنا علامت او بس وی سره دې تیری شوې ار دغه وخت قاصد رسول صلی الله علیه وسلم راغی او وی چې خپل بیبیانو جدا شي بیا یې تفصیل دی خو شو کنه او بیا چې لسره په تیری شوې سارمود لاړم او زر بیا راغله خپل د کور په چت باندې ناستو په دغه وخت چې آیت راغی د موږ درستو نبی رسول صحابه تو واورو چې کعب ابن مالک او هلال ابن امیہ او مراره ابن ربیع رضی الله تعالی عنہ الله راضي شو او توبه ولا قبول کړه او دغه وخت عبد الله ابن زبیر ما په اسبان سورہ منډ کړه ایو بل صحابي مخزومی اپ جبل سلاو خطه چې کړه او څنګه چې کعب مبارک شه الله پاشتا توبه قبول کړه الله د ناراضي شو وای وخت دا आवाज اسنه وزر رسید او بیا چې رامنډ کړه شاه سوار نمخ کې د ما تر اور رسید بیا وخت ما څنګه د کپړو په فن کې نورې کپړې نه سوا داغه نه چې ما اغوستې وي هغه دوه وخت کې هغه له متوري خوشاله مبارکي ورکړه تزا او مې بیا د خپل د تلوزی ابي قطاده نه کپړې وختي واغه وسته اولادو پیغمبر علی السلام څخه و چې تلم نو سن آشنا منظرو بلار صحابه راتل موانفي کولې او ملاقاتونه کول مبارک شو ابي طلحه رضی الله تعالی عنہ چې مهاجر او دې را پاسې ده او مدینه زرا او رامن ډکړه او ما سره مصافحه وانه کوکړه په دمر لوی احسان را سره کو چغه د ایرول نه ده بیا نبی رسول الله څخه چورسم پیغمبر پاک مراله زیره راکړه او ما ته چې ستاسو پیدائش نواله ترنه پوری داسې برکتی او داسې لوی ارز پتا باندې د تیر شوی لکه دا نه راځي دا ستاسو اختر ورځ ده الله ستاسو صفي اسمان راوړي دا قصه خبره را حدیث په دی باندې خلاص زما خیدا اوس ماشاءالله په خیر اني سبحان الله ماشاءالله خجي علماء کرام وصار رجال من بني سلمہ او سسان د بګي څه ښکالات دي زو ترجمه کوم ته ورته وګی دي او رامنډ کړه سکسانو د بنو سلمہ قبیلینا فتبعونی ما پسیشو فقالوا لي دوی ماته چې والله ما علمناک الله باندې زم قسم دې ما علمناک چې نیو په پتا باندې كنت اذنبت ذنبا چې تا کړی وس ګنا قبل هذا دین مخکی ته یو پاکیزه انساني ولقد عجزت او البته تاقیت عاجز شوی الله تكون اعتذرت الى رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نشوت عذر بیانون کې پیغمبر علیہ السلام ته بما اعتذر الیه المخلفون هغه خبرو باندې چې نبی پاک ته رستو پات کېدونکو عذر نه پیش کړو تاسو عذر باندې پیش کړو او قد کان کافیک ذنبک استغفار رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ذنبک منسوب ده پنځ د حافظ اصل قد کان کافیک من ذنبک تاخیر سره کافی ده تعالی را د ګناہوں استانا استغفار رسول الله صلی الله علیه وسلم لکا بخشش وقت له پیغمبر علیہ السلام تا ده پارا مانا کې استاد اعظم خوشو نو تاب نبی علیہ السلام مخکې سبانی پیش کړی نبی علیہ السلام تعالی پار دعا وخت وا نو بس تا د غلطۍ لپاره کافی شی وا فوالله اکاب قسم دې په الله باندې ما زالو همیشو دوی یؤنبونی چې زه ملامت کولما حتا تر دې پوری ارتو چې ما زړه کې خیال راغی ان ارجیا چې واپس نبی علیہ السلام څخه لاړ شمه فاوکذب نفسي او ځان دروژن کم سمانا چې کوم ما رښتیا خبره کړې وا غفرېږي دما او نور دروغ باندې ورته جوړ کما سے چل چلو کما ثم قلت لهم بیا ما دې مرګرو ته حلقیا هاذا
مَيَّ أَحَدٌ آیا مرګره شوی دی په دې خبره کې ما سره څوک بل څوک یل څنګه چې ما حضرت صاحب ترشتیا ویلي دي دا چې بل چا ویلي دي قالوا غي نام رجلان او دو کسان دي قالا مثل ما قلت تستا پشان ویلو فقيل لهما مثل ما قيل لك اغيتم نبی علیہ السلام هغه خبر وکړي چې تا ته کړی دي تا ته جزا کوته کنه تر فیصله د الله خوري او اغيتم وی جزا کورون ته تر فیصله ده الله فقلت ما منهما اغه دو کسان سوق دي نو قال وغي چې مراره ابن الربيع العمروي عامری غلط ته برنسخه کې عامری لیکل دي خدا خطا ده اصل دې مراره ابن الربيع العمروي وهلال ابن اميه الواقفي دا دو صحابه فذكروا لي رجلين صالحين دوی ما ته ذکر وکړ د دو کسانو چې ډیر زیات دیندارو قد شهدا بدر او تاسو نه کان چې دواړه بدر کې حاضر شو نو ما وی فيهما اسوه د دې په تابعداري کې ما د پاره خسته نمونه ده دغه ته تقلید وی کنه کاکا کې برڅ ته تقلید وی نو کعب ابن مالک د هلال ابن امیہ او د مراره ابن ربی په خبره باندې اعتماد وکړ او بس د دې اسوه حسنه ما د پاره نمونه ده دیر معلوم چې صحابه معیار حق دي فمزیت حين ذکروهما لي بس فمزیت معنی بکې ذکور ته لاړلما کله چې ذکر وکړي صحابه ما ته هما د مراره او د هلال بس کله چې دوی ماته د دې صحابه ذکر وکړو ذکر ته لاړلما باید څو مرګري خو مشته کړه بس خبر خلاص شو ونها سره جمله مستقله شو بما خلاړو کورو دا نبی علیہ السلام اعلان وکړ دوسرو خبرم نه کوي روز 50 مسلې دي پای کې یو مسله دام دا چې یو امیر یو پلار یو مشر خپل اولاد له تعذير په تور باندې او تادیب په تور باندې ایسا قطع مکالمه کوي اگر چې دا متجاوز د دریو ورځې نشي نو دغه ګناه نشته دی وی ونها رسول الله صلی الله علیه وسلم المسلمین عن کلامنا ایها الثلاثه منا کړو پیغمبر علیہ السلام مسلمانان زمون د خبرنا ایها الثلاثه حرف تنبیه تخصیص اختصاص لپاره د قدر کسان من بین من تخلف عنه فمیز د هغه چا تخلف عنه چې رسو پاتشو په سفر کې د نبی علیہ السلام نه یعنی متخلفون خډیرو لیکن هغه خو ځان درو عذرونه پیش کړه مګ درې کسان درشتنی چې حقیقت ویلو نو موږ سره اعلان وشو د بایکاټ فجتنبنا الناس معنی فجتنبنا الناس ډډ وکړه د من خلقو وتغيروا لنا او بدل دم او ځان بدل ک دمنا تغیر معنا ځان ناشنا ک دمنا تو نه شو کنه داسبوشي لکه اوس مونږ ویو چې دې پلان کې مرګري سره خبرې مکوې طالبانو خو څنګه درس راځي او طالبان او ته په خیر علي نه السلام نه جواب ورکي او تغیروا لنا یا غپونو او غب شپ او ناشتي وي او چرګان په خېدل او چيونه په خېدل او یا یکدم چې کوم دي او سترګم نه ملاوي یا خو یکدم چې کوم دي سترګم نه ملاوي دا خلک مليان وزګاني ساخاله ورته مولانا صاحبہ خجی وتغيروا لنا ما نبکای بدل شلو دوی منګ دی پارا یعنی ځان موږ نه ناشنا ک حتا تنکرت فی نفس ارزو دې پوری چې بدل شوا پزړه زما کې دازمکا یعنی داس شو لکه چې موږ د مدینی اډویونه تنکر مان شوا تغیرت کنه بدل شوا ناشنا را باندې ولګیل دازمکا جیسے ایک آدمی کسی گاؤں میں رہتا ہے اور لوگ اسے بائیکاٹ کر لے تو گاؤں میں پھرتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے
कि उस गांव वाला आदमी कहीं कराची में घूम रहा है। फमा ही अल्लती आरिफो फमा हिया नव दाजमक अल्लती अगा आरिफो जुमा पेजंदला इरमात दाजमक दास अखकारशवा लकच प्रदे मुल्क दे फलबिसना ला जाल के 50 लैलतन मगर पातिशु बदगी हाल 50 पे फम्मा साहिबाया हर चीज मा दो मरगिरी फस्तकाना अगी दबाउशु आजिशु कमजोरीशु वकादा फी बुयूतिमा औलाद के नस्ल बखल कुरनों के यब की यानी चुदवाड़ू जड़ल अल्लाह वल्लाह नूर गुज़कार नो का सोख नहीं जड़ा कोला वम्मा अना हर चीजों मा फकुंतु अशब्बन कौमी अशब्बल कौमे जपदे कौम की ज़वानों मा अशब्ब शाब न देखे ना खज़वानुम पदे कौम के व अजलदहुम औख मजबूत चालाकुम पदुई के ख कवितरुमा फकुंतु अखरुजु नज़ुंदा कोन बरावतन फअशहदु सलात मल मुस्लिमीन हाजिर दम मुस्तसरद मुसलमानानुना व अतूब फिल अस्वाक़ि औतलम रातलम बाजार तो सौदा मुदा दे पारा हुवला युकल्लिमुनी अहदुन मासरब इच्छा खबरी न कोले अल्लाह व आती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आतम नबी अलैहि सलाम सका फसल्लिमु अलैहि मा हजरत सलाम भी वो फी मजलिसी हजरत पर नाजु पर से बाद सलात पस नमाजना सलाम में फाकूल फी नफ्सी नमा बज के दावे हल हर्रक शफतैहि बिरद्द सलाम अलैया आया ओ खजूल पैगंबर पाक खपली शुंडे पर जवाब द सलाम माता अम ला या न खजूल माजी अस्सलाम वालेकुम यादा कतल है ना शुंडी खजी वालेकुम सलाम वही के नवे सुम्मा उसल्ली करीबा मिनहु नबी अब ओदे द मुस्तद नबी पाक त खनीज दे अल्लाह अकबर देना मालूम है चम्मच तासरा तादीबन से कार्रवाई की नजान के बनशन पैदा करें कि प्लार दे जमा द को रोजा अन तो बिया राजी वसा बननास आई मा से खबरे मक्का तो बिया चापी कोल कोशिश की जी वर्ता कहे दावना की बस माती जमस पे खोल के उठल की चेपा ता ख्याल ने वर्ता न मशरान सब नखरी न कहे वे सुम्मा उसल्ली करीबा मिनहु मा मुझको निजी नबी पाक था फउसारिकु नजरा ए पगलाब में कतल वर्ता उसारिकुहु अन नजरा माना पट पट में वर्ता कतल ना जाने सर ना ठीक थी फैजा अकबल तो अला सलाती कला बजम तवज्जुह मकबल मुस्ता अकबल इलैया ए हजरत फाता कतल मीना हुआ कहना मा तवे कतल वैसल तफत्तु ना हो और जमा नबी पाक ता कतल नो आरजा नि मकबे बवाला अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द हत्ता इज़ा तला अली ज़ालिका मिन जफ़त नास हत्ता तर्दी तला अली चूदा शुदा खबर पमा बांधे मिन जफ़त नास द एराज द खल्क़ना बेरहमै द खल्क़ना बेताल्लुक़ी द खल्क़ना मशैतो नुज़लारमा ओ दिल त कार खराब हो वही जमा द त्रुज़ेव दगी ओ बाब आय दरवाज़ों बंद करो जे आपस रान शिदलता दीवाल वापस वावड़े वही मशैतुलान महत्ता तसव्वर तो जिदार हायत अबी कतादा चुवावड़ी दम उखतमा व देवाल द बागीचे दबी कतादा वो इब्नु अम्मी अगजमा द त्रुज़ेव माने दा जो डाकेले नोम तेरे प्रदे बाबू जमा त्रुज़ेव और दाई बात ततुलमा देबान 250 मसले जिक्र की च द रिश्तेदार बागवी और पकीता त पति च मस्तूरात वर्त रिश्ते नबी इज़्न व खतलेश व अहब्बुन्नास इलैया और दातरुज़े मात टोल खल्क़ नज़ियात महबूबो फसल्लमतु अलैहि वक़ीद सवाबुम ईमान था फसल्लमतु अलैहि मा पत्रुज़ी सलाम वे वल्लाहि मारत दालिया सलामा कसम मिली पल्ला बांधे चुनो रवा करे मात जवाब द सलाम सहाबा जिंदाबाद तो इशात तौहीद व सुन्नत वाला हम जिंदाबाद खबर है हजरत मौलाना चे वफात शल्ला दो बखी देखो ढेर खल्क उस्ताद हूँ का ना अजर अमीर से वर्ता
اعلان د بایکاټو کن بیا وسو یو نو ته واقع دیم د خپل امیر لوی احترام ساتل دي امیر لوی احترام ساتل دا سو کولش دا خیال ته خش شاګردان اده یو له کالو شاګردان هر چیلان کو مولوی صاحب کړه دوله کالو شاګردان امیر صاحب چې نه بځه ورنو ته ها جی فسلمت علیه فوالله ما رد علی السلام جواب را فقلت ما یا ابا قتاده اذ ترجیا ان شودک بالله قسم درکم تا ته پنوم د الله حال تعلمنی ایت نه پیجن مالرا وحب الله ورسوله چې الله او رسول سمینا کوما نفسکته چپ جواب را نه کا فعدت له نبيان می ورته نبيان چوب شو فنشدت ما له قسم ورکه چې استاد پرب قسم چې جواب راکا فسکت چوب شو فعدت له فنشدت قسم می ول ورکه فقال بي الله ورسول عالم ما چې ته خبر نه چې الله او رسول سره ډیره مینا کوما جواب را نه ک بیا مته قسم استاد په خدای قسم جواب خوراک کړه آینده راکو بیا مته استاد په خدای قسم جواب راکا ساره په خدای قسمی جواب راکا جواب رانه کا اخر کې الله اعلم او دا جواب نه دی ښا په دې وارث باس کوي علما چې دا جواب نه دی او دا کلام هم نه دی په دې سره خطاب نه دی دا اظهار د اعتقاد دی چې ته سوای چې الله سره او رسول سره زما مینه ده دا ستاسو خبره ده او دا الله دلم خبره ده په دې کې جواب نه دی بلکې دې کې اظهار د خپل عقیدې دی چې عالم بالظاهر والباطن الله مهربان دی فقال الله رسول عالم ففاضت عنایا استرګې مې دوه کو نه ډکې شوې الله اکبر وتولیت او زه واپس را لم کوتا حتا تصورت الجدار بیا واوریدم د دقې دیوالنا یعنی غرور راته ورم کولاونه الله دا خیال دی ورته مغه غوي خبره خدای دې پاره او نور لور چا دې پاره اسې ګپ شپ ته یار قال فبينا انا امشي بسوق المدينه يورز روانهم په بازار د مدینه اذا نبطي یو و زمیدار من انبات الشام د زمیدارانو د شامیانو نا ممن قدم بالطعام داغه چانه چراتل کو په غلي یبیو بالمدینه چې مدینه کې خرڅولا غلې خرڅولا یقول یدی من يدل على كعب ابن مالك اے خلق ما كعب ابن مالک خو سوق د جماعت خو كعب ابن مالک فتفق الناس يشيرون له شروع شو خلک اشاره ورته کولې روان دي تخیل ورته يشيرون له اشاره کولې دي سړیتا چاغه ده حتا اذا جاني تر دې چا سره نبتی ما سغراغه دفع لی کتاب من ملک غسانا نورات حواله ک یو خط چغلې ګلو ملک غسان بادشاہ د شام بادشاہ او تا یا ملوک یمن تا سوی غسانی وی فاذا فی بای خط کیو اما بعد فانه قد بلغنی ما تر سدر دا خبره چن صاحبک استا مشر سردار قد جفاکا تا تر بیرحمی کړی دا جفا کشی کړی دا بیرحمی کړی دا او به تعلق قطع تعلقی کړی دا ولم یجعلک الله بدار هوان نه پیدا کړی ته الله په کور د ذلت یته الله ذلیل خو نه پیدا کړی ولا مزیعه او نه پیدا کړی ته الله بیکارا نه توې کارې نه تسپکه تو دې عزتمن سره فل حق بنا راش منگ علاقیتا نواسکا منگ بستا غم خواریو کو تاثر منگ همدردیو کو منگ سخراشا یعنی دشمن خو بیا فیده رسی کنا فیده حاصلی چه دی خدایی نخفنی راش چه منگ ازان سخیر آولو فقلتو کعب ابن مالکوی ما وطوی لما قرأتوها هر کچ ما داقت الستمائی و حازا ایزم من البلا دا خبره خو په ما د لوی د امتحان نه دا خبره په ما لوی امتحان نه دا
فتیممت بالتنور نما قصد کو پدی خسر تندور تا فسجرت بها نما دابت اوس ظلما پورد تندور فتشوا ختم وسدو لا دل کی ها زائد لا قوتی ایمانه وشدت محبتی لله ورسوله على ما لا يخفى سمر کامل مسلمان کامل ایماندار زکه هو اذا قيل امنوا كما الناس معیارو کنه وانا کې بررنګي وي بس ما څه قصور کړی چې د پاتې شي اوس دوی خبر نه کې زچو زبا شعر سره اخر ایمان کامل دیتی مولانا صاحب وی حتی اذا مزت 40 لیلة من الخمسین چتیج من صلیخ شپې د 500 سنا یعنی 500 سره بیکاټو کنه صلیخ تیر شي اذا رسول الله صلی الله علیه وسلم یاتینی ناگهان قاصد د پیغمبر پاک مال راغه فقال ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یامرک الله پیغمبر تا حکم کی انت اعتزل امراتک چې جدا کړه ځان خپل بیبي اعتزال وکا یعنی خزه د کور بار کا فقلت ما ورته اطلقها پریګدم اما ذا افعل یا سور سره کما دا سې جن صحابه کې نبی پاک وی چې پریګد جو پریګ خلم تیار و قال لا انا طلاقول نشته بل اعتزلها سمانا اعتزالک مانا ډډ په ډډ شه دیغینا تیجا ولا تقربا اور مقرب کیږي ورتا قربان بنا کې جما مزجا مصا ادا شه ختم د کور بل کمرې کې وپاتې کیږي وګوري بوم ورتا وارسل الى صاحبي مثل ذلك ويلګ قاصدان زما مرګرو ته پدقشان فقلت لامراتي کا بما خپل خزتوي چې الحقي بیالکی زمور پلار کړه چیل دی واغله کپڑے دی واغله زمور پلار کړه ٹھیک شو کنه فتكوني عندهم تبقسي ابي سخا حتى يقضي الله في هذا الامر ترې چې اسمان د الله فیصله راشي په دې معاملې کې کله چرا ول بیا و دراول ممکنین ذکر اور پلار وليسه څور لوی مقام دي صحابه سره عقل حیران شي دي حضرات ته قال كابو فجات امراته هلال ابن اميه چونکه هلال بوډاو نو الته خو چا حکم رسید نو خزیرانه چې الله پیغمبر ستا پیغام هم ته رسید خو هلال خو بالکل بوډا دی او بالکل ناتوا بوډا دی او که زته جدا شوم نو نه کپڑے به ویزان له ویزل شي نه روټه په خول شي هیڅ نشو کوله خدمت هم نشو کوله او که ستا اجازه دې زوره خدمت ته پاتې شو نو جات امرات هلال ابن امیہ خذت هلال ابن امیہ را نبی علیہ السلام څخه فقات یا رسول الله ان هلال ابن امیہ هلال ابن امیہ چې شیخ خدای بوډا دی ضائع زایکون کې د خپل قوت ان ناتوا بوډا ناتوا به طاقت لري لیسلو خادمن پکور کې خاتم نشته فال تکرو ان اخدمه ایت بد غنی چې د خدمت وکم قال لا حضرت نه خدمت بد نه غنم ولكن لا يقربوك ابتا ته نږدې کیږي ترجمه وکړه قال دی خذي انه والله ما بي حرکت الى شيء بشک خاوند هلا زما چې دی قسم می دی په الله چې نشته بدل دی کې حرکتن سوچ یو سیز خبره تا دا بنه چې بوډا دی عالی کې حرکت نه دا مراد نه ده حرکتن پزله کې څه خیال نشته الاشن په یو سیز والله ما زال يبكي قسم دی په الله چې مشه دی دی چې جاړي مذکان من امره ما کان الی یومه دړمبه دا غرزنا چې دغه معاملې د پاتې کې دوه آغا چې تر دې رضی پوری راغلا چې اقرا چې کله تا نه جدا شوی دنه پوری دای په دې زړه کې د سیس خیال او سوچ ناراضي هر وخت جاړي جامو کپړو بدلولو د لمبلو توجه د زنانی سوچ نشته بس ناس په ګډ کې یوازې جړا کوي
خیال ورته دا د نپری خودو خبره چې دې خبر ته سوچ وې هغه بیچاره بالکل چې کوم د غم نه نډال دې بالکل پریشان حال دې الله بس فقال فاعل سوق دې کعب خان فقال کعب وې فقال لي بعض اهلي کعب چې ما ته بعض آل وې بعض اهلي بعض د آل وې یعنی بیبي راته وې لو استأذنت رسول الله صلی الله علیه وسلم فی امراتک یا بعض رشتہدارانو نماته وی چې لو استأذنت رسول الله صلی الله علیه وسلم فی امراتک کی چرته اجازه غواړي د نبی علی السلام نه په بار د خذ خپلې کما اذن لامراته هلال ابن امیہ لکه چې څنګه اجازه ورکړه چې خذ د هلال ابن امیہ ته ان تخدمه چې د خدمت کوي یعنی هلال ابن امیہ خذ ته اجازه ملاو شو چې د خاون خدمت کول شي نو کابو چې ماتم زما د کور باز افراد وي چې تم لاړ نبی اسلام ته وایا یا ستا خذ د لاړ نبی اسلام ته دی وي چې مال اجازه راکې زم د کار خدمت کوه او دې کې سوال دا چې کله پیغمبر اسلام د بایکاټ اعلان کړو نو بعض اهل وسط خبر څنګه وکړلې نو بعض علما کرام لکه فتح الباری وغیرہ ذکر کی چې دا فقال په مان دي شاری سره ده اوسو کې فقال په مان دي کتابت سره ده خو څنګه اشاری وی یا ورته خط لیکا خو خسته قول دا دی چې دا بایکاټ د کور نو بایکاټ عبد الوارثه د داخل البيت نه نو داخل بیت کور کې بچي یا خزر کی خبرې کوي نو کول شي خو دا کور نه بار ورته خبرې نه کوي دا خبره خدا مزیدار ده فقلت نکابوی چې ما ته دیوی چې تا خپل خزر لپاره جاتو غرماته والله لا استاذن فی رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه نو غواړم په بار د خپل خزر د نبی علیہ السلام نه ولی وما یدرینی او زه خبر نه ما یقول رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما ته پیغمبر پاک سوی اجازه برا کوي یا بنه را کوي ز استاذن تو فیا چې زنو غواړم د حضرت نه په بار د خزر زنده زماست ولی وانا رجل شاب او یو سره ما خزوان خپل ځان به د خدمت سنبالول شم دا له کپړې وزل شم خدمت کول شم اګه طالبان ځان خدمت کول شي ګره زه رجل شاب ما قوی ما ځ خپل خدمت کول شم او نبی علیہ السلام څخه نظم شاد پیغمبر سلام خفشی معنا چې ته غزوان سره ټول راغلي زه نشمت له فلبست بعد ذلك 10 ليال تیر میں پس دین لشپے حتا کو ملت لنا 50 لیلہ تر دې چې پوره شو زمون په حق کې 50 شپې من حين نا رسول الله صلی الله علیه وسلم کلامنا دا وخت نه چې من کړو پیغمبر اسلام خلزم د خبرونه فلما صليت صلاه الفجر اسختر نزشم هر کله چې معموزو کومز صبح 50 لیلتن هغه سبا د 50 شپې وانا لا ظاهر بیت بیوتنا از په خپل د کور په چت باندې د خپل کورونه فبینانا جالسن الحال التي ذکر الله ناګان زما سو په حالت باندې الله په قران کې ذکر کړی دی څنګه دی وضاقت عليهم الارض بما رحبت وقد ضاقت علي نفسي وما بن زما زم تنگ شو وضاقت علي الارض بما رحبت او زما کرا بن تنگ شو سر د فراخینا وسمعت صوت صارح وامرد आवाज یو چغي کون کی او فال جبل سلاین چې دې راخته په غرض د صلیبانه جبل صلعه اگر دې چې بالکل مدینه منوره سره جوخ دی او غزوه تبوک دا استغفر الله غزوه خندق اقزه کې واقع دی او دې په سر باندې اوسم غټي سر کوټي موټي شته د غټو پړو ولکه کندر دی لکه شنگره منگره چی گنا و پورا لکه چت والا کور اس پینشته ده دا جبل سلا او دا بالکل مدینه سره جوخته او منگا پا دویم که دریم حیل چطولو پا جبل سلا که زمانگا اٹھلو نما بوندی غرطا قتل پوچه که دا خستغار ده و تاسو خبر ایره کرکنه ما نخو ایره نده ما تو یاد ده الله
دی وی مال چوټی راکړه د کور ته لاړ شم زه مال چوټی راکړه د مدینه ته لاړ شم تا خیال دی ورته خجی اوفا زیرا خطو علی جبل سلا غرد سلی باندې باعلا صوتی پوچت आवाज یا کعب ابن مالک یا کعب ابن مالک اے کعب ابشر چې دی आवाज کې بس سمره زور وو په خواني आवाजونه ډیر زبردست مولانا صاحب زموږ د دلبر خانم بانګ وای او دې بانګ اورما خو په لوډ باندې اورم او دې ته بیا یاد یعنی په دې خوا کې مالک یو جمعات ته په دې باندې یو مؤذنو ای به دلته ماسپخین بانګ وی کنه نو په دې بیله کې لکه 2 میل لري به خلکو په بیله کې اوري هغه به دې دمر کما دمر زیات نه او دغه आवाज ډیر چت او ما به دلته سار مسکو د دته را کورن مېز کې دمر نو د دې سخرو او شفیق بلا انو هغه چې ما سار مسکو مې الله اکبر دا به کور واوري دا الته راوځي ما ته استاد تکبیر چواز کور راوځي او موږ الله اکبر دلته سکنا وي الله اوازونه مساوات چاته خلکو اوازونه نشته ای اوازو که وی ابشر زیر واخلا زه خوشاله شم فخرت ساجدا سیده شکر مې وکړه پس دوست مسلو کې داب د جواز د سیدی د شکر خو چې عادت نه خلک به خلاص موږ پسې سرکته کی سیدی شکر عادت ما جوړه نو قدر جواز دی وعرفت ان قد جاء فرج پوشم چرال دی الله تعالی فراخي واذن رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وک پیغمبر اسلام به توبه الله علینا او مهربانه د الله پم باندې حين صلى صلاه الفجر کله چې موږ سار کړو فذاب الناس يبشرون شروع شو خلک چې موږ له خیر را کولې معلومه شو چې په کار زیره ور کولې شي لکه مثلا چې سارګل دوره حدیثو کې او پټکي برګ په سروات شي او چې کو تلاشي نو خلق مبارک شه دا ویل شي یبشرون وذهب قبل صاحبیا اولال مرګری په طرف د مرګرو زما مبشرون زیر ورکون کی هلال ابن امیہ او مراره ابن ربیع تم زیر ورکون کلا ورکذ الی رجل او سورش را اسغلولا ما طرف ترا اسغلو ما ته یو سړی چې زبیر ابن عوام دے فرسن اس وسعا سائن من اسلم توجه کا وسعا او منډکړه سائن یو منډي وینکی من اسلم د قبيله د اسلمنا فاوف على الجبل د اوخته بغیر وکانه الصوت اسرع من الفرس هغه आवाज چې زر رسیدونکو د اسنا زبیر ابن عوام خو پس سور چې ما زما په کو طرف ته پر امنډه کنه لیکن دې چې غر ته وختونه چې غکړه دا غر چې आवाज ما ته مخ کې ورسېده لکه اوس کې ته په ګاډي باندې سور چې دی قبرستان ته دا ځي کنه ایا زه پیادل ته مخ کې رسې زه سر ګاډي نه کوشم نو ته یې ګاډي داسې راولي زه داسې پینځ کې هغه نه مخ کې راشه نو اسنا आवाज زر رسېده وکانه صوت اثر من الفرد فلما جاءني الذي سمعت صوته هر کچراغه ما څنګه اوزان چې ما دغه आवाज اوریدو یبشرنی چې مال زیرا کولا نزات له صوبیا نو ور می کړی ورته خپل دواړه جامې فقصوت اياهما وامي غسول دي ته دا دواړه به بشراه په سبب د زیر دي دې معلومه شو چې زیرا ور کول جایز دي پونه مولانا سیبا او فیض الباری لیکلی دي چې دا د اسلاف نه یو طریقه را روانه ده چې په زیر ورکول کې مبشر تا شیشه ورکینو سهارج نشته ده دی والله ما املکو غیرهما حاشیه تبغه کې دینو مانب جوړ شي والله زما په الله قسمی ما املکو غیرهما نو ما مالک فسلسلی د جامو کې دیناله و د نورو دا زما ملکیت نو مخ کې زما کورونه
اسونه وصلې وی نور پیسې راسخم ډېرې وی په معنا جوړه د یو وا الله والله تاسو جوړي کاتهشتي نشته پته ما ته په خپل پته نشته څه اسراف داخلي خان ډېر جوړي دي صحت نه سوا جوړي خاجي مالک غیر ما یوم الدین معنا مالک نو بغیر دې جامونا په نسبت ته جامو بغیر فتغرض وساتو صوبین ما بل مرګ نه جام میرا وختي دینه معلومه شه 50 مسلو کې چې په وخت ضرورت د بل نه کې جامو غواړي دا سوال ممنوع کې نه داخليږي فلبستما ما واغسي وانطلقت الى رسول الله صلی الله علیه وسلم لا پیغمبر اسلام څخه فيتلقاني الناس ملائكه الماصر خلق فوجا جماعت دلی یهنئونی بالتوبه مبارکان را کل مالا فقبلوا التوبه زما یقولون وی ماتا لتهنک توبه الله علیک مبارک دشی تا تمربانی د الله پتا باندې کابی حتا دخلت المسجد الجمعه فاذا برسول الله صلی الله علیه وسلم جالس ناگان نبی علیہ السلام ناسو حوله الناس چاپیرت خلقو فقام الی طلحه بن عبید الله عاجد مهاجرین را پاس د مات طلحه بن عبید الله یحرول چمنډی ولې حتا صافحنی را منډه کړه ما سره مصافحه وکړه وهن انی او مال مبارکی راکړه دی والله ما قام الی رجل مهاجر غیرو نو پاس دل ماتا یو سره د مهاجرون دین علاوه نور مصابه وکړي خدا سے پاسه دل او رامنډول فقط دی کړیو ولا انصاها لطلحه او نبا روما دا احسان اچری د طلحه دا طلحه ابن عبد الله شمال راغي لا انصاها دې دا احسان او خېګرا دا بچری ایرانه کما قال کعب فلما سلمت على رسول الله صلی الله علیه وسلم جما سلام وی په پیغمبر اسلام باندې نبی علیہ السلام وی وهو یبرق وجه من السرور په دې حال کې چې پیغمبر اسلام مخ مبارک بریخید زرید د خوشاله نه ابشر بخیر یوم مر عليك مزولدت قومك او کعبه زیر واخلا په بهتري رضی چې تیر شوی د پتا را ل پتا باندې مز دغه وخنا ولادت قومک چې ته زیولې مورستا یعنی زیر واخلا پراتو د یو داسې رضی چې د مور د پیدائش نواله ترنه پوری داسې مبارک او د خوشاله نه د قرض دربانی نظر راغلی اوس په دې باندې سوال حاشی کړی دی چې غرض د اسلام قبول چوا اخو د دین زیات عمده رضوا او زیات د خیر او برکت رضوا نو مواشي جواب ورکړي چې په استثناء د یوم اسلام د پیدائش نواخلا ترنه پوری سوا د اسلام قبولنا هغه رضی د اسلام د قبولنا داسې مبارک رض پتا بل نظر اغلی لیکن بل مواشی ډیر خطور په جواب کې دا ډیر خوندور دی معنی دا د پیدائش نو اخلا ترنه پوری داسې برکتی مبارک رض پتا نه تیر شوی یوم اسلام هغه د سعادت د ابتدا رضوا ایوم اجابت توبه داد نیک بخت د تکمیل رضوا طالب جانا یورز هغه واه چې ته د کوره وته د پاد سبق هغه ډیره برکتی رضوا ورستا د سعادت د ابتدا وا او کله چې پټکې درته اوترل شي او سند درته په لاس درکړې شي هغه وستا د سعادت منتها انتها رضوی پوشوی الله والله قال کعبوی قلت ما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا امن عندك یا رسول الله امن عند الله دا برکتی رز د خوشاله ستا طرف نه لکه د الله طرف نه تزرا کی الله ویلی دی قال نبی پاک الله نا بل من عند الله الله را لګل دا
اوس دی وی وکانا عبد العقاب وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا سر پیغمبر اسلام چې وکړه خوشاله کړي شو استنار وجن پړقید به مخ مبارک د حضرت خوشاله حتا تدی کانه قطعه قمر گویا کې جدا ټوکړه د سوال لسمه سپوږمۍ ده وکنا نعرف ذلك او منګه چې موږ پیژند دا کیفیت ته حضرت نا منو دا حضرت نا فلما جلست بین یدیه چکینا سم قلت ما یا رسول الله اے الله نبی ان من توبتی بشکل وجد توبه قبولیت زمانہ ان خلیا چې الله سراخ کما مم مالی د خپل مالنا صدقه الى الله و الى رسول و الى الله و الى رسول الله خیرات کو ان کے اللہ رضا دے پارا او په طریقې د پیغمبر علی السلام د مال ډیرو کنه په الله پیغمبر سره یو درخواست دی چې زما دعا توبه قبول شوه د توبې د قبولیت په خوشاله کې خپل مال خیراتی کوما دینه معلومه چې عبدالجلیل فارغ شي نو کور ته دلار شي او خص خیر بیا لار کی هغه خې په خلکو باندې اخري اګه دی و چې سې ګراندي روزانه چې ته دا 50 روپے لګای دغه جمع کوا او ان شاء الله غي وخت پورې د غوا پیسو ترسي پوښمنی سیبانو ها نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل امسک علیک بعض مالک دا خپل ځان څخه بعض مال وساته فهو خير لك دا طالب پر غوردي قلت ما فینهم سکسهم الذي بخیبر ز اساروم اخبر هغه مال چې زما برخه په خیبر کې دا د غنیمت کې چې کوم خیبر کې ما ته مال ملا شوی اب ځان څخه وساتم نور بټول خیراتی کوا ما ټیک شو کنه فقلت ما یا رسول الله اے د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان الله انما نجانی بالصدقه بالصدق بیشک نجات را کلمات الله پر اشتیا زما سرا وان من توبتی او بیشک په سبب د توبې زما الله احدثا یعنی من توبتی او بازی د اجابت توبې زمانہ یا مانو ک بازی د صدقې د توبې زمانہ داده چې الله احدث الا صدقا ما بقیتو خبره بنکما مگر اشتیا سوچ ژوندې ما یہ قسم دے چې تر مرګ به دروغ نه یو فوالله ازما دې په الله قسم ایمان ته وکړه ما عالم ادم المسلمین نیم په یو کس باندې د مسلمانانو نه ابلاه الله چې الله په احسان کړی وي فی صدق الحدیث پرشتیا خبره مزکات ذال کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غرض نه چې ما رښتیا ویلو نبی علیہ السلام ته الی یومی هاذا تر دې ورځې پورې احسن دیر خسته خبره مما ابلانی یا احسن دیر خ داغه نه چې الله په ما احسان کړی دی دلته دا بلا په ما احسان دی دا بلا مصیبت تم وي ابلا احسان تم وي او بلا او نام بالحسنات وس حاصل باندې کوشي مقصد د خدای شکریا ده چې کله ما رښتیا ویل دي الله چې په سبب د رښتیا په ما سمره احسان کړی دی دمر احسان پیچا نه ده کړی الله الله ٹھیک شو مولنا سیوا وما تامت مزکات ذال کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او ما قصد نه کړي کله چې ما خبره بیان کړو پیغمبر پاک ته الی یومی هاذا تر دې وخت پوری کذی بند دروغو ویني لارجو او زخامخو امید کوما ان یحفظنی الله چلا بما محفوظ ساتي فيما بقيتو پپاتې زندګۍ کې هم اوس په مې دروغ نه دی ویلي او امید کوم چې پاتې ژوند بم وانزل الله علی رسولی صلی الله علیه وسلم الله راولګه دات په قران نبی پاک باندې لقد تاب الله علی النبی الله احسان وکړ په پیغمبر پاک باندې والمهاجرین په مهاجرینو باندې الی قولی تعالی وکونوا مع الصادقین او درشتیا او مرګرتیا او کایم فوالله کا وی قسم دی په الله باندې ما انعم الله علی من نعمت قط احسان نه کړ الله پاک په ما باندې دیس یو نعمت نه اچره بعدن هدانی الاسلام پس چې ماته هدایت اسلام را کړ دې اعظم فی نفسی اغه زیات احسان
فزر زما کې من صدقی لرسول الله صلی الله علیه وسلم درشتیا ویلونه زما پیغمبر پاک تا الله په ما دلو احسان دا کړی چې ما نبی ته رښتیا ویلي دي ما نبی ته رښتیا ویلي دي او دا غي رښتیا په وجه ما ته دا انعام ملاو شوی دی سی شیارا یو چې ګډ ورشي خبره ها الله اكون كذبت فاهل كلام زائد ان اكون كذبت کچر ما پیغمبر پاک ته فرضاً دروغ ویلې فاهلک کما هلك الذين كذبوا نو زبا هلاک شو ما پشان دغه چا چې هلاک شوی دي هغه خلک چې چا مخکي دروغ ویلې دي فإن الله تعالی قال الذين كذبوا الله ویلې دي پاک دغه چا چې دروغ وی حين انزل الوحي کله چې پای باندې وحی نازل شوه حين انزل الوحي سوچ وحی نازل کړه شوه شر ما قال سخت خبره شر سخت ما قال احد چنو ویل شي یو کستا ما نافیه ده خام معنی یاد کړه فإن الله قال بشک الله ویل دي للذین كذبوا هغه چاته چا درو ویلو حين انزل الوحي کله چې وحی نازل کړه شو شر سخت خبره بس شر سخت خبره بس ما قال لاحد چې دومره سخت خبره هیڅ چاته نو ویل شوی ٹھیک شو هغه څه فقال الله تبارک وتعالى سيحلفون بالله لكم قسمنا بخدي په الله باندې تاسو ته اذن قلبتم اليهم الى قول تعالى وان الله لا يرضى القوم الفاسقين دا سخت خبره وکنه ټول ایتونه متوجی کا نو معنا فاسقان انور ورته ویل شو دا سخت خبره وکړه نو معنا مطلب دا شو چې رښتیا می ویل دي الله پر رښتیا نجات راکړه او چې چا درو ویلو پیغمبر علی السلام ته الله دای په حق سخت فیصله لګی بس فقال الله تبارك وتعالى قال كابوي وكنا نخلفنا ايها الثلاثه عن امر یا كنا ومغا تخلفنا ايها الثلاثه عن امر اولئک ومغا درې کسان تخلفنا چرستو کړو من پیغمبر علی السلام یا تو خلفنا رستو کړو شو منغا عن امر د فیصله اولئک الذین قبل من رسول الله صلی الله علیه وسلم د فیصله دا چانه چې قبول کړو پیغمبر پاک دغینا عذر حين حلفوا له کله چې دوی قسم خورو پیغمبر پاک ته فبايعهم پیغمبر پاک سره بیعت وکړه واستغفر لهم معافیانی وارجع رسول الله صلی الله علیه وسلم امرنا وارجع مؤخر کړو پیغمبر پاک امرنا زموږ معاملہ الله تا حتا قضى الله فيه ترجی چې الله په دې کې فیصله راولې غلا فبذلك قال الله تعالی فدق وجه الله وی وعلى الثلاثه الذين خلفوا دا کوم دی لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والذين اتبعوا في ساعه العسر من بعد ما كان وعلى الثلاثه الذين خلفوا فسير هذه هغه څه کنه هغه درې کسان چې رسو کړ شو معاملې دیږي ستا دلا فیصلیتا بس خلفو عثمانه کی چې خلفو کې دوه احتمال دي یو خلفو تخلیفا الجهاد ده یو تخلیف عن التوبه ده دې خلفونه مراد هغه رسو پاتې کېدل د جنگ نه دي بلکې رسو پاتې کېدل د الله فیصله ته دي اوس پخپلوي وليس للذي بما الذي وليس الذي ذكر الله مما خلفنا للغزو او نه دا ات تخلفو وليس او نه دا ات تخلفو هغه چې الله ذکر کړی دی مما دا غنا خلفنا للغزو چې موږ د جهاد نرسو شو یعنی خلفونا مراد تخلیفا الجهاد مراد نه دی وانما وتخلیف یانا مراد دین رستو کول د الله منگلا و ارجاؤه امرنا او رستو پاتې کېدل
رسو پات کول د الله کار زمنګا عمن د هغه قسم ګورنا حلف له چې چا قسم خورلو نبی پاک تا واعتذر الیه او د دروغ باندې پیش کړي پیغمبر تا فقبل منه حضرت یوزر قبول کړو معنی یاد شو الفاظ باندې پوښوي جدا جدا ترجمه زکه وکړي چې مشکل وو پدی باندې عمدۃ القاری ما هدا تزه په دیوي جلد نمبر 18 دی او صفحه نمبر 55 دی عمدۃ القاری دین یو 50 مسلو څنګه دی استنباط کړی دی 18 او صفحه 55 دا ډیر زیات دي ما په کښونه راخلي دي فوائد الحديث المذكور اكثر من 50 فائدہ نمبر 1 جواز طلب اموال الكفار دون الحرب د جنگ نه مخکې د کافر نه مال غسل لکه او کې دې دومره نه چاغستو دیم جواز الغزو فی الشهر الحرام دغه تاسو بیا وایي چې اشهر حرم کې جنگ منسوخ دی که غیر منسوخ دی نو دینه معلوم شي چې دا منسوخ وو او جنگ جایز دی او ځکه چې دا غزوه تبوک پر رجب کې وا والتصریح بجهه الغزو دا معلومه شو چې بعض غزواتو توریه کې نه کوي صراحتا نم اخلهم جایز دی درېمه خبره وان الامام اذا استنفر الجيش عموما لازمه النفير کله چې امام چاته وي چې اعلان وکي چې jihad ته حاضر شه بیا په ټولو باندې نفیر واجب شي دا ویلي وي ازګه یو لوی اعتراض دی چې جنگ خو فرض کفایه او په ترک د فرض کفایه سره دي صحابه ته دمر تکلیف ولې ملاو شو او دغه جواب یو کا چې کله امام اعلان عامو کی نو جنگ په هر یو فرض باندې شي فرض عین شي بیا علما کرام دویم جواب چې کان الجهاد فرض عین فی حق الانصار او جهاد فرض کفایه خود انصار په حق فرض عین او ځکه چې دوی نبی علیہ السلام طویلو نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا او دارنګي وجواز الحلف من غیر استحلاف یعنی قسم خورل بغیر د مطالبه د قسم نه هم دا جایز دي وفي اباحه الغنیمه لهذه الامه او دې امت ته غنیمت حلال دي وفي فضیلت آل بدر او پدې کې آل بدر فضیلت ده پدې کې وقت تعصف علی ما فات من الخير کې یو خیر او فایده در نه پاتې شي په افسوس اظهار کول شي وهجران آل البدع او د مبتدعين نه بایکاټ کول شي وان الامام او لپاره د بادشاہ جایز دي ان يؤدب بعض الصحابي بامساك الكلام چې بعض خلکو سره خبره مکوي امیر ته دې خبر اختیار دی واستحباب صلاه القادم او د بان راتون کې اید پر مستحب دي چې جمعه توزیع 2 رکعات مزمه کوي وتوجه الناس الیه عند قدومي او د خلق ملاقات استقبال دم جائز دی والحكم بالظاهر او په ظاهر فیصله کولم جائز دی وقبول المعاذير او ذرن قبول دم جائز دی واستحباب البكاء على نفسي او په ځان باندې جړه دم جائز شو او مسارقه النظر فی الصلاه او په بڼو لاندې په مانځ کې کتو سره موږ نه واتیږي وفضیلت الصدق او درشتیا او فضیلت ٹھیک شو کنه او سلام او دغی جواب او جائز والے د داخله دو د باغ د خپل مرګري بلا اجازه تا او په کنایت او طلاق نه واقع کیږي هغه چې خدای پریږي دما او کنه نور څه خبره ده دا کنایه وکړه چې سو پر نیت ته طلاق ونیوي وإيصال طاعة الله ورسوله على مؤدة القريب الله ورسول په دوستانو مخکې کوله وخدمت المرأة لزوجها او خاون یعنی خدمت ته خدای خپل خاون ته وجواز احراق ورقه فيها ذکر الله زکه چې خط کې غسانی چې لیکلو خانه بسم الله وپکی وی او نور ډیره خبرې دي ډیره زیات خبرې دي خدای یو قول درته مې به بس کوم حسن بصری وی دې خبره باندې جمله یاد کا ویا سبحان الله
تعجب کی په دې دریو خبرو باندې ما اکل هؤلاء الثلاثه مال حراما دې دریو کسانو مال حرام نو خوړلې ولا سفكوا دما حراما او نه وینه توي کړي وا ولا افسدوا في الارض او نه زمکه کې څه فساد کړو واصابهم ما سمعتم ایتاغه تکلیف ورسېده چې تاسو واورید وزاقت عليهم الارض بما رحبت او سره د فراخین په زمکه تنگ شو فكيف بمن يواقع الفحشاء والكبائر بیا سبي حال دغه چار وخت فحشاء او کبائر کې مبتلا رواه ابن ابي حاتم انور دې خبرې دي ما به کښونه راخلي 50 برابرۍ کړې دي اخر کې وفي ان قول المرء الله ورسول عالم ليس بخطاب ولا كلام نه دا خطاب دی نه کلام دی فلا يحنس به من خلف الله يكلم فلانا واذا لم ينوي به مكالمته ففي مشروعيه العاريه مثلا شو جنازه شو دا عبدال ټلیفون یا تاسو کوم ځای سره جنازه دي